ستاسو کلي ته چې شپې له سړی راشي، ستاسو کلي ته چې شپې له سړی راشي، ژوند لږ تود شي چې لمبې له سړی راشي. قیامتونه یې په ذهن کې راویښ شي، قیامتونه یې په ذهن کې راویښ شي چې دې ورانې دروازې له سړی راشي. چې مین د جانان مخ کفن کې ګوري، چې مین د جانان مخ کفن کې ګوري، لکه خپلې جنازې له سړی راشي. ناداني سړی په ورانو رکو سر کړي، ناداني سړی په ورانو رکو سر کړي، چې هوښیار شي نو توبې له سړی راشي. ډېره ګرانه ده چې ستا د مخ د نور نه، ډېره ګرانه ده چې ستا د مخ د نور نه بیا د خپل وجود سایې له سړی راشي. دلته اوس د زندګۍ امید برباد دی، دلته اوس د زندګۍ امید برباد دی، دلته اوس کمې اسرې له سړی راشي. دلته اوس د زندګۍ امید برباد دی، دلته اوس کمې اسرې له سړی راشي. ورته ذکر څوک د یار کولی نشي، ورته ذکر څوک د یار کولی نشي، د شاهد نه بیا سم خولې له سړی راشي. ډېرو ګرانو خوږو قدرمنو السلام علیکم. غږ دا وخت تاسو اورېده سونو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96 نه. زه ستاسو کوربه شاهد علي شاهد یم او په پروګرام لفظونو کې عکسونه زما سلامونه ومنئ، زما ډېره مینه، نیکې هیلې او احترامات بالکل ستاسو د ټولو ملګرو دپاره. قدرمنو بالکل د فیسبوک د لارې مونږ هم دا وخت تاسو اورېدلی شئ، کتلی شئ او د هغې درک دې سونو پښتونخوا. بالکل په دې شپه ستاسو دپاره دغه پروګرام راوړم لفظونو کې عکسونه او د دغه پروګرام پروډوسر نور حکیم صاحب هم زما سره دی. مننه ورته وایم او بالکل په دې ساعتونو کې زموږ ملګرتیا کې زما غږ زما آواز تر تاسو پورې در رسوي، نو هغې ته هم مننه وایم او تاسو ته به هم دغه خبره کومه چې په دې پروګرام کې ستاسو دپاره زه ناول راوړم او اکثر د دغه پروګرام انتظار چې کم ملګري کوي نو هغوی د دې پروګرام په وساطت هغوی د ناول په تمه وي. نو زه د هغوی دغه تنده هم ماتوم، د هغوی دغه انتظار چې کم کوي نو دغه کوشش کوم چې دغه تمه د هغوی شنډه نشي. نو هر پروګرام ته چې زه راځم په دې شپه نو زه د ناول برخه د ځان سره راوړم. ناول نن مې هم د ناول 15مه برخه د ځان سره راوړې ده او په تېره شوه برخه کې چې مې څه ویلي وو نو د هغې مختصرا حال به هم تاسو ته وایم. خو دغه به وایم چې بالکل د ټلیفون په لیکه زموږ سره کوم ملګري راځي هغې به د ناول نه وروستو راځي، هغوی ته به زه د خپل ټلیفون شمیره اوس هم وایم او بیا به ورته هم وایم 5254 دغه زمونږ ډېر اسان نمبر دی او د پېښور سیمه ییز کوډ هم تاسو ته د یاد وي چې 091 یعنې 091. دغه نمبر نه وړاندې به ډایل کې او بیا به تاسو زموږ سره په دغه ژوندۍ خپرونه کې که څه پوښتنه وي د ناول په حواله څه خبره شریکوئ یا څه تپوس کوئ یا که څوک څه خپل د غزل شعرونه هم شریکوي، ټیم ته به ګورو د هغه وخت مناسبت سره به بیا پروګرام بوزو مخ په وړاندې. قدرمنو بالکل ناول چې د ناول برخې طرف ته ځو، ناول چې کوم زه ستاسو دپاره وړاندې کوم نو پرویز شیخ د دغه ناول هغه ناول نګار دی، د هغې د دغه پنپارې تخلیقکار او ناول نګار هغه دی پرویز شیخ دی. ما 14 برخې ویلې دي، په تېره برخه کې ما زه مختصرا وایم چې څه شوي وو. داسې شوي وو چې ما چې دا هغه ډېره زیاته بدحاله وه، ډېره زیاته خفه وه، کم بد سلوک چې د هغې سره شوي وو زرتاج یې هغې له ډاډ ورکوه، ورته چې یاره بالکل ته پروا مه کوه، تا چې د هغه سره څه وکړه نو هغه په دې کور کې د هېچ چا د سترګو د لګېدو هم پاتې نه شو، نه د مشر خان سره سترګې لګولی شي او نه په دې کور کې د بل چا سره سترګې لګولی شي. به هر حال هغه ته چې د سهار کله راپاڅېدله ناشته یې کوله زرتاج ورسره ډېرې خوږې خبرې کولې چې د دې ذهن سم طرف ته لاړ شي.
د شپې تپوس یې ته وکړه شپه څنګه تېره شوه، هغې ورته د شپې تپوس مه کوه، بس الله دې داسې شپه بس چرته هم نه راولي. بهرحال هغې وله ذهن بدل را بدل کو، دا یې ورته ووایي چې مشر خان ته ناشته وکړه، نو مشر خان ستا انتظار کوي په کمره کې، هغه دې غواړي. نو دې ورته ووایي چې زه ځکه نشم ورتلی چې هغه که زما نه تپوس وکړه د بېګانې واقعه په حواله، وایي هغه تا ته هېڅ هم نه وي په دغه حواله تپوس نه کوي. بهرحال کله چې دوی چې ناشته یې وکړه ور روان شو، د ځان سره زرتاج ځان سره هما روانه کړه. نو مشر خان په خپله کمره کې پروت و، په خپل بیټ کې او په سترګو په اوتکو کې 2 غټ غټ څاڅکي پراته وو او دعا یې کوه غوښتله. دغه وایي چې یا الله که د شاکر خان بچي په مرګ خو زما ملا ماته شوه، که د هغه په ځای دې تللی و نو ښه به وه، که دې دې اغوستې وه هغه دې راته پرېښې وه، خو زما ملا ماته شوه، زما مټې پرې شوې. یا الله ته زمونږ په حال رحم وکړي چې زرتاج غاړه تازه کړه او هغه پته ولګېده چې یاره زما کمرې ته څوک راننوتله. ورته یې راځه زرتاجي بچیه. هغه ورغله، هما ورسره هم وه او دواړو ته د ناستې اشاره وکړه. تپوس یې ترې وکړو چې یاره څنګه چل دې شپه څنګه تېره شوې، دا بېګا څه چلو. دې ورته وی چې بالکل څه جواب یې وله ورنه کړ. هغه ورته ووایي چې ما ته پته ده چې یاره ته ما له څه جواب نه راکوې، خو به هر حال زه تا ته د خپل اولاد نه کم نه ګورم، ته زما لور یې، ځکه چې ته زما د مړ زوی په پت کې تر دنن پورې ناست یې، خپل ځواني خپل عزت د هغې پروا دې ونه کړه او زما د کور دروازې څاري. خو به هر حال زه تا ته وایم چې زه په دې زړو اډوکو ستا څوکۍ نه شم کولی، ستا د عزت حفاظت نه شم کولی، بیمار یم، ته لاړ شه. ستا د واده چې چېرته ته کوې نو ته خپل واده وکړه او ستا د واده جنج او ټول هر څه بس په ما وي، ځکه چې ته زما لوري او چېرته هم چې ته واده کوې، که زما دشمن سره کوې او که زما د دوست سره کوې، تا باندې زما د طرفه څه پابندي نشته دی. به هر حال او زه به چې دی نو د دغه سره خبرې کوم، د زاهد سره به خبرې کوم، د ټوپک په جبه به د هغه نه تپوس کوم. دې ورته وایي چې نه خدای ته وګوره خانجي، بالکل تاسو به هغه ته هېڅ هم نه وایې. او د دې په ذهن کې دا و چې د هغې یو زوی مړ شو، بل زوی اوس دې په خپله مړ کړي، نو مټې به ترې بالکل پرې شي. په دغه حواله هغې وایي چې بالکل به ګورې ته بالکل دا نه کوې، که تاسو په ما تنګ یې نو خیر دی، زه به د دلته نه لاړه شم، زه به هغه کور ته هم نه ځم د کوم نه چې زه راوتې یم، خو زه به د شاکر خان چې زما وجود دا د هغه امانت دی او په دې کې به زه بالکل خیانت ونه کړم او زه به چې دی نو ځان په سین لا وکړم، خو زه به خپل ځان د چا په لاس ورنه کړم. هغه زرتاج ورته وایي چې نه ته پوه نه شوې، ته چې دی نو خانجي تا ته داسې خبره کوي چې هغه ستا د یوې اشارې په انتظار دی، که ته ورته وایې چې مړ یې که نو بس دی به یې مړ کړي، که ته ورته وایې چې ماف یې که نو بس ماف یې کړي. دی ورته وایي ما ماف کړی دی، ما سره چې څه هم شوي دي ما ماف کړي دي. نو ورته وایي داسې کار دی چې ماف کړی دی نو بس ته داسې وکړه چې د دې نه پس که چېرته په دې کور کې بیا د دې نه څه ناخوشګواره واقعه راغله، د دې نه څه غټه واقعه راغله، نو بیا به سي ورته نو زه پوه نه شم ستا په خبره، ته څه ویل غواړې. ستا د هغې سره چې دی نو وایي زه یم چې ستاسو د دواړو واده وشي. دې له غوسه ورغله، وایي داسې کس سره به زه واده کوم چې هغه د خپل مشر رور د ښځې سره، یعنې د خپلې بابي سره هغه داسې بد سلوک او بد بهیویر کوي. ده ورته ووایي چې یاره هغې ورته چې هغه هم د مشر خان زوی دی او د هغه د وجود وینه ده او بالکل که تا د هغه سره واده ته غاړه کېښوده نو ستاسو مینه به په مینه پاتې شي او د هغه وینه به په وینه پاتې شي. بهرحال دې چې سوچ کړی ورته به زما خوښه ده چې نه دا د بابا سره د دې واده ته غاړه کېښوده. هغې چې دی نو شاکر خان زاهد خان ته هم ټیلیفون وکړو چې یاره مبارک شه، هغه واده ته رضا شوه او بیا دا وشوه چې د واده نیټې کېښودې شوې او خلک چې دی نو د واده په شپه د دې هغه کم چې هغه اندروریانې وي هغه رانغلې، دې په تمه وي خو رانغلې. بیا هما ته زرتاج په زور زیاتې د واده جامې واچولې او نکریزې ورله ولګولې چې په دغه دوران کې بیا د شپې د حجرې د کوڅې په ګیټ کې الغاو تلغاو جوړ شو، پولیس زنانه هلیکر راننوتې او تپوس یې د دې نه وکړه د ناوې خواله راغلې ستا څه نوم دی؟ دې ورته خپل نوم وښه او دې ته یې مخکې کېږه. دا یې ځان سره تاڼې ته بوتله. زاهد خان ته دې ټیلیفون وکړه چې هغې خو تاڼې ته بوتله، هغه هم ورپسې ورغې. تپوس یې داسې چونه وکړه چې زما بیبي ته څنګه راوستې ده؟ ورته ستا بیبي چې دی هغې باندې چې دی نو یو پرنټ میډیا چې دی نو د هغې یو سټوري جوړه کړې ده چې یاره دا چې دی نو په د شاکر خان د په مرګ کې دا د دې لاس دی، دا د دې په صلاح د دې مرګ شوی دی. نو تا د یوې میډیا په یوې داسې خبر باندې تا په یو سټوري باندې تا دونه غټ کار وکړو. نه هغې باندې چې دی نو های کورټ وایي
اکشن اغستی دی وخت چټي ورته وخوله ما ته د هغې د ګرفتارۍ اډر راغلی دی بس ورته ټیک ته زه به دا په سپریم کورټ کې چیلنج کوم دغه خبرې وشوې او بیا یې وویل چې زه ځان سره نن شپې له بوځم وې ته بوتلی هم نشي د هغې نه به مونږ بیان اخلو او چې کله مونږ د هغې نه بیان واخلو بیا چې دی نو که هغې اقرار وکړو نو سبا بیا مونږ پیش کوو ته وله بیا ضمانت وکړه او که انکار یې وکړه بس مونږ به ورسره بیا لګیا یو به هر حال دغه وشوه چې هغې د هغې د بیان هغه نوعیت داسې و چې سچو د هغې نه کله بیان واغسته نو هغه منکره شوه خو دې وته چې بالکل سچو وته چې که ته هر څه وی خو دا خبره دا اوس داسې ده ته به چې دی نو یا به اعتراف کې او بس که انکار کې نو بیا به هم جیل ته ځي ځکه چې ته یو څیز نه منې او تا باندې چې دی نو به هر حال دی ورته وي چې ټیک ته که زه دا ناکړې ګناه ویم چې ما کړې ده نو څه به څه چل به وشي نو بس وی هغه به بیا د عدالت خبرې وی زما سزا بسي وی دغه تا ته به چې دی نو عمر قید ورولی شي نو سزای موت پرته نه شي سزای موت ولې نه ورته سزای موت د ښځو دپاره نشته په بین الاقوامي سطح دا فیصله شوې ده به هر حال دغه ټولې خبرې خو دې بیا هم د پولیس د یارې نه چېرې په دې جیل کې په دې حوالات کې راسره بد سلوک کېږي په ځان یې ومنله چې بس ټیک ته هغه بس په هغې کې زه چې دی نو ملوثه یم ورته یې ملګري د سره څوک دی وایي ستاسو څوک بیا چې دی نو ورته وایي چې یاره بس دا چې دی نو زاهد خان ته مې اشاره ده کېدای شي چې هغه هم دا کار کړی دا تپوس د هغه نه وکړې به هر حال دغه مو شوه بیا د مهوش مور لایبه چې دی نو هغه د دې کره راغله د شاکر د مرګ نه چې خبر شوه او د خپلې لور د لیدو دپاره راغله د هغه د دعا په بانه باندې او په دغه وخت کې سهیل سره هغه د بهر نه راغله بیرې یې په جولو کې راوړي هغې چې دی نو یو بل سره تقسیمولې مور طرف ته پام نه دی او دی ول اواز ورکوي مهوش مای ډیر هغه ول په منډه راغله چې د اواز خو زما د لایبې امیدي راغله ول یو بل ته ورته غاړه وتل بیا هغې غوښتنه وکړه د زرتاج نه چې دا زه بوځمه هغې ورته وی بویه ته د ځان سره کپړې مپړې ورته بدلې کړې ویې لامبه وله او د هغې غاړه غوټه چې دی نو په راټوله کړه او په کټ کې ورته بهر کېښوده او کله چې دی وتل د مور او لور په خوشحالۍ کې د هغې د ذهن نه بالکل سهیل ووته تر دې ځای پورې ما چې د ناول 14مه برخه ویلې وه او د ناول 15مې برخې ته ځو چې 15مه برخه کې پرویز شیخ څه وایي او کم طرف ته خبره بوځي هغې نه د سهیل نه رخصت واغسته مهوش او نه یې د سهیل په طرف وکتل او سهیل ته د مهوش بې حسۍ سهیل د مهوش بې حسۍ او لاپروایۍ ته په ډکو سترګو کتل خو چې کله هغه د کور نه راووته د مور سره نو هغه دومره غوسه شو چې د بیرو دواړو ډویرو له یې په خپو باندې لتې ورکړلې او په ټول کور کې یې ونوستلې او د بیرو په دغه نوستلو کې سهیل هم د کور نه ووته د مشر خان کور ته راغلی اخیري د ماشومانو جوړه هم ووته او د کور په بدمزګۍ کې نوره هم اضافه وشوه مهوش د ډاکټر لایبې دپاره د دنیا د تحفو نه د ټولو نه لویه تحفه وه کله چې د هغې نه دغه رقم ملغلره د هغې په لاس ورغله نو داسې ورته محسوسه شوه لکه چې د دنیا ټولې خزانې د هغې جولې ته راغلې د هغې په دیدن خو نه د هغې د تګو سترګو تنده ماتېده او نه د هغې زړه له قرار راته هغه مهوش چې د هغې د غېږې نه شو کېدلې وه قدرت د هغې غېږې لا بیا راوسته هغوی مور او لور دواړه د یو بل سره خوا په خوا پرتې وې ټوله شپه او سهیل د نامعلومه منزل په طرف د کلي نه ووته او چې تېر ماسخوتن شو او هغه کور ته لا نړ نو زرتاج سره د هغه غم پیدا شو زرتاج ورپسې د کور په ګوټونو کې وګرځېده د هرې کمرې ګوټ یې وکته تاخانې یې وکته چې په لاس ور نه رغې نو بیا د نوکرانو نه د هغه متعلق تپوسونه شروع کړه او چې کله د نوکرانو نه مایوسه شوه نو بیا ډاکټر لایبې ته ټلیفون وکړو د هغې نه یې تپوسونه وکړه خو چې کله د ډاکټر لایبې نه هم مایوسه شوه نو بیا دا یې د قدرت د طرفه یو بله پیښه وګڼله او په چپه خوله باندې خپلې کمرې ته روانه شوه زاهد خان یو څو شپې ورځې بل ځای کې تېرې کړې هغه په خپلو زړو یارانو دوستانو په دې غرض ګرځېده که چېرته هغه ته د پنایه زړه پورې ځای میلاو شي نو هلته به دېره شي خو چې کم یار دوست به یې خپله کیسه تېره کړه نو د هغه به دا کوشش و او خپل موډ به یې داسې که چې دی وتمبېږي
چې دې زما د موډ د وجې نه دلته نه لاړ شي او بله شپه دلته تېره نه کړي. ځینې ملګرو ورله تسلي ورکوله چې غل نه یې نو مړه د باچا نه هم مه یارېږه، ښه ډاډه وخت تېروه. خو هغه ته پته وه چې د ساز نه غل جوړول دا پولیس ته اړو څه مسله نه ده. بل طرف ته پولیس د هغه د ګرفتارۍ په لټون کې و. د هغه په کور او حجره یې پرله پسې څو چاپې ووهلې، خو زاهد خان په لاس ورنه راغی. او زاهد خان چې کله د ټولو ملګرو او یارانو دوستانو نه مایوسه شو نو الله کا غیر طرف ته یې مخه وکړه. خو په دغه سیمو کې هم د ترهګرو خلاف اپریشن روان و او د هغه چې کله سوچ کوو نو د هغه په خیال هغه سیمې ته د هغه تګ هم د خطرې نه خالی نه و. د خدای په دې دومره لویه خوروره دنیا کې د هغه دپاره د قرار او د پناه ځای چېرته نه میلاوېده. په دغه ګرځېدو کې څو ځله هغه کلي ته پټ په پټه هم لاړه، خو ځان یې نه شو ښکاره کولی او بیا داسې غیب شو چې د مړ ژوندې پته یې هم نه لګېده. هلته هما د یوې ملزمې او قاتلې په شکل په جیل کې پرته وه. نه د هغې ملاقات له څوک لاړل او نه د هغې د خیر خیریت معلومات چا وکړله. هغه هما چې د شاکر خان په باغ او د هغه په چمنونو کې به لکه د مستې هوسۍ په شان په ټوپونو ګرځېده. د باغ رنګارنګ وږمدار ګلونه به یې بویول او هم د میوهدارو اونو لذیذې میوې به یې خوړلې او په نرمو بسترو کې به یې خوبونه کول. اوس د جیل په بدبوداره پیزا کې اوچه ډوډۍ خوري او بغیر بسترې په فرش باندې وده کېږي، خوبونه کوي. په جیل کې نن د هغې شلمه ورځ وه، خو په غاړه کې هغسې د واده هغه جوړه وه په کومه کې چې هغه تاڼې ته راوستلې شوې وه. هغه هما چې د هغه په څنګ کې په هغه پسې بېقراره وه او د شاکر خان نه د جدایۍ تصور هم نشو کولی. د هغه په څنګ کې چې به ورته د جدایۍ تصور کېده نو لیونی کېده به. اوس د هغه د قتل په کیس کې د یوې قاتلې او ملزمې په حیث د خپل ژوند او د دنیا د ناکردو نه مایوسه په لویه نیټه د جیل خانې په پنجره کې بندیوانه پرته ده. کله کله به هغې ته دا احساس کېده چې هغه په رښتیا سپېره ده. د هغې په وجه د مشر خان د خانې کور تباه شو، هغه رسوا شو، د خلکو د خندا شو. د هغې د راتلو نه وروستو مشره بیبي لاړه، چا دپاره چې راغلی و هغه لاړه هم مړ شو، پړ هم شو. پړ په دې شو چې هغه د سوات کډوالو د پناه ورکړې وه. هغې خپل ځان د دې هر څه د تباهۍ باعث ګڼه. د هغې په ذهن او د هغې په زړه کې ډېر یادونه او ډېرې زیاتې خبرې وي، خو چې کمې واقعیا د هغې ژوند بېقراره کړی و نو هغه د زاهد خان هغه حرکت و چې نه هغې هېرولی شو او نه د هېرېدو و، بلکې د هغې په ذهن کې هغه یاد لکه د زهرجن مار تاوېده او وخت په وخت په یې ورله ټکونه ورکول. د جیل د قیدیانو او اولاتیانو خلکو د پاره به اولاتیان راتلله، یعنی ملاقاتیان راتلله او د اولاتیانو او د قیدیانو نومونه به په چغه اغستل کېدل. دغه نومونه به هغې اورېدل خو خپل نوم یې چېرته هم په یو وخت کې هم د چا نه وانهرېده. په دې دومره موده کې د هغې ملاقات له هېڅ څوک هم رانغلل. قاضي صاحب او خوش نصیبه بیا د هغې د واقعاتو نه خبر نه و. سهیل ماشوم په دغه چلونو باندې پوهېده نه او په زاهد خان باندې چې دی نو په هغه باندې خپل خوب او خپله یاره وه. هغه ورسره ملاقات کول غوښتل نه او په مشر خان هم د دنیا غمونه پراته وو، خو په زرتاج څه وشو، هغه د هما ملاقات له ولې رانغله. هغې به روزانه په چپه خوله دغه سوچونه کول چې ناڅاپه په دغه نومونو کې یو ځل د هغې نوم هم واخیستلی شو. هغې خپل نوم واورېده هما، خو بیا هم د هغې تسلي نه کېده چې ګنې زما ملاقات له څوک راغلی دی. د هغې دا خیال و چې کېدی شي چې د زما په نوم څوک بله شریکه زنانه وي د هغې ملاقات له راغلی وي.
چې په دغه نوم په اورېدو باندې بل څوک پانسېدلو چې اواز ورنکړه نو هما پاسېده او د زنانه پولیس اهلکار سره د زنانو ځای ته روانه شوه. چې هلته ورغله نو زرتاج هلته کې ولاړه وه او د سلام په اشاره یې په مسکا راوبلله. چې کله د هغوی د یو بل سره سترګې ملاو شوې نو د هغوی مسکا په ژړا بدله شوه او د دواړو په مخونو لړۍ اوښکې راماتې شوې. زرتاج هغې ته په جړا کې وویل بیبي تا د خانجي قتل په خپل سر ولې واغسته؟ هما وویل ستا خبرې رښتیا ده زرتاجي، ټولې دنیا ته دا پته ده چې زه بې ګناه یم، خو زه خپل ځان ګناهګار ګڼم. زرتاجي تا نه زمونږ مینه پټه نه وه، تا ته هر څه معلوم و، خو قدرت ته دا نه وه منظوره او هغه یې رانه واغسته. نو چې هغه رانه لاړه نو بیا زما د ژوند څه پیدا؟ هغه خو شهید شو او د شهید ځای جنت وي. زه هم بې ګناه شهادت غواړم چې د هغه په حورو کې شامله شم. زرتاجه یا خدای پاکه دا ته څه ګډې وډې وې لګیا یې؟ بیبي داسې خبرې مه کوه، زه به پوره کوشش کوم ستا دپاره به انشاءالله د وکیل بندوبست کوم او تا به راوباسم د جیل نه، روغه موټه به دې راوباسم او خپل کور ته به دې راولم. هما خپل کور ته؟ زرتاجه زما خو خپل کور چرته هم نشته. چې خانجي لاړ نو زما په هغه کور کې څه پاتې شو؟ هېڅ هم نه، صرف توره او د ټول عمر پیغوره. زرتاجي زما دپاره د وکیل د نیولو کوشش مه کوه، بس دا دعا راته کوه چې سترګې مې پټې شي او د دې غمونو نه مې الله بېغمه کړي او زه هم هلته د هغه سره یو ځای شم. زرتاجه هما ما د خانجي په ژوند ستاسو د یو ځای کولو دپاره او ستاسو د واده دپاره ډېرې دعاګانې د الله نه غوښتلې دي، خو ستا د مرګ سوال نشم کولی. هما زرتاجي زما په حال جړا مه کوه، ځکه چې زه په خپل حال ډېره زیاته خوشحاله یم او هغه منزل ته نږدې یم کوم چې زه غواړم انشاءالله. زرتاجه خان بابا هما ستا په کړون ډېر زیات خفه دي. هما او خدای پاکه ما خو د باباجي تپوس نه که څنګه دی خان بابا؟ زرتاجه د هغه تپوس مه کوه بیبي، هغه د هر څه نه پاتې دی، په خپله کمره کې ډب ډوب پروت دی لکه د لیونو په شان د خپل ژوند تېرې پاتې شپې سبا کوي. هما او سهیل څنګه دی او مهوش څنګه ده؟ سکول ته ځي راځي؟ زرتاجه سهیل پسې چې دی نو په مهوش پسې چې دی نو ډاکټر لایبه راغلی وه، هغې کور ته بوتلې ده د ځان سره او سهیل ستا په وجه غریب ډېر خفه دی. ستا جیل ته د راتلو نه پس هغه هم سکول پرېښی دی او د تېرو څو ورځو نه چېرته غیب شوی دی. په دغه انکشاف د هغې سترګې یو پیره بیا ډکې شوې او زرتاجي ته یې وویل زرتاجي سهیل د قاضیانو د کورنۍ اخیري نارینه دی او زمونږ د ټولو هغه ته سترګې دي، خو داسې معلومیږي چې زما سپېرې په وجه د هغه مستقبل هم د تیرو نه ډک شو. زرتاجه ما معاف که بیبي، زه تا ته ډېره ملامته یم. هما نه زرتاجه نه، تا د خدای چرې هم ملامته نه کړې، دې کې ستا هېڅ قصور هم نشته، بلکې دا ټول هر څه هم د هغه چا په اشاره کېږي د چا په لاسو کې چې زمونږ د قسمتونو واګې دي. زمونږ خبرې اترې، زمونږ ګرځېدل، ناسته پاسته، غم خوشحالي، کامیابي ناکامي، کرکه او مینه دا زمونږ په وس کې نه دي، بلکې دا هر څه زمونږ د قسمتونو د مالک په لاس کې دي. مونږ د ژوند په هغې کاغذي کشتۍ کې د سمندر په منځ کې هلې ځلې کوو چې د سیلې ګلې باد باران نه علاوه په خپله رستو شي او د سمندر په دغه چپو کې داسې غیبه شي چې بیخي د نوم نشانې پاتې نشي. د هغوی خبرې لا د یو بل سره ختمې شوې نه وې چې د ملاقات وخت ختم شو او هغې ته د تللو دپاره وویلی شو. زرتاجي هغې له د خوراک سکاک څیزونه، جامې، کپړې، پیزې، اینا، ګومنز او وغیره وغیره نور ډېر څیزونه ورکړله. دواړه د یو بل نه په جړا جړا د یو بل د سترګو نه پناه شوې. هما خپل ځای ته لاړه شي او زرتاجه خپل کور ته لاړه شي. ویل کېږي چې د انسان بدن کمزوري شي نو د مختلفو بیمارو ښکار شي او چې په مټو
او په دولت کمزوري شي نو خپل خپلوان او یاران دوستان ته نه د هغې نه ویزاره شي. دغه حال چې دی نو دا د مشر خان هم و. یو خو هغه د عمر په وجه باندې کمزوري شوی و، بوډا شوی و، بیمار شوی و، نو په دې وجه یې کټ نیولی و. بل خو هغه په مټو کمزوري شوی و. شاکر خان ته نه د مرګ په طرف باندې تلاړو او زاهد خان ته نه ژوندی جړغیب شو. د هغه خپل لونه حنا او بلکیس د هما په وجه دغه کور ته نه راتلی. او چې کله د زاهد خان او د هما واده د یو بل سره جوړ شو نو هغه په فون او په موبایل باندې بچ کمې رابطې او تپوس پوښتنې کېدې دغه کور نو هغه هم پاتې شو. هغه تاریخي حجره چې د هغې په لیدلو به د مغولو د دربان مینه ماتېده او هر وخت په چې د هغې په لیدو به د مغولو د دربار مینه ماتېده. د هغه تاریخي حجره هر وخت به ډک درستخان چلیده. اوس داسې شاړه شوه چې د یو څو نوکرانو نه علاوه به ورته هېڅوک هم نه راتله. بس صرف یو څو زمیندار به راتلل او یو څو نوکرانو چې هغې به پکې وړېدل راوړېدل. د کور خدمتګار زیتون به د خلکو دپاره د ضرورت مطابق خوراک څښاک تیاروه، د کور د خلکو دپاره او د حجرې د نوکرانو او زمیندارو دپاره. او زرتاج به د مشر خان د دارو درملو دوایانو او د هغه د خدمت فکر کوه. کله چې د مشر خان زوړ دشمن د لیونی خېلو اسب خان ته پته ولګېده چې هغه بوډا شوی دی نو هغه او د هغه ډلې د مشر خان زمینداران تنګول شروع کړل. هغه او د هغه ډلې دومره وکړل چې د هغه د ځمکو نه نهري اوبه واړولې او ښکته یې خوشې کړې. د مشر خان زمیندارو به نه غوښتل چې هغه ته خپله جړه او فریاد وکړي ځکه چې مشر خان ناجوړه و او په کټ باندې پروت و او هغه د هغه بیمارۍ ته هغې پریشان و. هم دغه وجه و چې د هغه په پریشانۍ کې هغوی نوره اضافه نه کوله ځکه به یې ورته د لیوني خېلو دغه ډلې د اروانو او د هغوی سره د تنګولو هغه ذکر بیا نه کوو مشر خان ته. هغوی په خپلو کې یوه غونډه وکړه او د مشر خان په ځای همایون خان او اکبر خان له ورغله ځکه چې هغه هم د افضل خان وروڼه و. ځکه چې د هغوی او بله دا چې د هغوی زمیندار هم په متاثرینو کې شامل و. هغوی د تصفیې دپاره استم خان له خپل ناظرانو لیږل او خیر ده او شو چې هغوی سره خپله فیصله وکړه. فیصله داسې وشوه چې همایون خان او اکبر خان ته نهري اوبه ازادې شوې خو د مشر خان په زمیندارو بندې شوې. د مشر خان زمیندارو چې دا فیصله واورېدله نو ټول ځوړن سرونه واپس شو. ویل کېږي چې ګوجر ازاروي نو کټی وله وخه، یعنې ګوجر ته چې د کله غوسه کېږي نو کټی نه وله ډب وباسه، او چې زمیندار ازاروي نو فصل وله لتاړ کا. دغه کار د مشر خان د زمیندارو سره هم وشو چې د هغوی په فصل اوبه بندې شو نو فصلونه یې مړاوي شو او لکه د هغوی یې سرونه ټیټ کړل. خو کله چې هغوی ته د خپلې بې خوندۍ او د خپلې بې حسۍ احساس وشو نو هغوی خپل سرونه اوچت کړل. ټول د مشر خان د کور لوی ګیټ سره ودرېدل او چغې سورې یې وهلې. د هغوی په چغو سورو زرتاج حجرې ته راووتله او ټول یې راغونډ کړل حجرې ته. د هغې په تپوس ټولو په یو وخت په چغه وویل چې د لیوني خېلو استم خان د مشر خان په ځمکه نهري اوبه بندې کړي دي. زمونږ فصلونه وچ شو، تباه او برباد شو، مونږ هر څه ته تیار یو تر دې پورې چې خپله وینه هم تویولی شو او په بل هم سرپه نه کوو. خو چې د مشر خان لخوا راته یوه اشاره وشي زرتاجه تاسو ټولو ته دا پته ده چې مشر خان ناجوړه دی، هغه تاسو له راوتې نه شي. یو زمیندار وویل چې مونږ د پاره راوتې نه شي نو خوله خو یې چلیدی شي که نه، ته ورشه زمونږ د طرف نه ورته سلام ورکه هغه له او څه پیغام ته مونږ له راوړه. د هغه په بېډبه لهجه د هغې روزې خړې شي او هغه خپله غصه ضبط کې ووایي تاسو لږ صبر وکړئ زه راځم. زرتاج د هغوی د بلې خبرې انتظار ونه کړي او ډېره په تیزۍ سره کور ته لاړه شي. چې کور ته لاړه شي نو همایون خان ته پون وکړي ووایي ورته خانجي زه د مشر خان خدمتګاره زرتاجه خبرې کوم.
زمونږ په زمیندارو د لیوني خېلو استم خان اوبه بندي کړي دي په ځمکو باندې. همایون خان د هغې د خولې نه خبر اخلي، ووایي ستا په زمیندارو ته د کله نه د مشر خان میراث خوره شوې، په دې لانجو کې ګوتې مه وهه، ته خدمتګاره یې او خدمتګاره اوسه. زرتاجه: خانجي دې کې هېڅ شک نشته چې زه د مشر خان خدمتګاره یم، خو هغه ناجوړه دی چې د کور نه نشي راوتی او ټول زمیندار راغلی دی او په کوڅه کې ولاړ دی، نو ځکه مې تاسو ته ټلیفون وکړ، تاسو هم د هغه ورور یې، اوس د هغوی سره څه وکړمه؟ همایون خان: ته هېڅ نشي کولی، ستا چې کم کار دی بس هغه وکړه. زرتاجه: زه پوه نه شوم خانجي څه کار؟ همایون خان: ته د هغوی د چای اوبو خدمت وکړه، د هغوی کارونه راټول کړه، باقي هېڅ هم نه، ستا دغه کار دی. ښه زرتاجه: دغه به زه وکړم، دغه زما کار دی، خو تاسو دومره وکړئ چې استم خان سره خبره وکړئ چې دا مسله حل شي. همایون خان: استم خان چې دی هغه بې حیا سړی دی، زه د هغه د ډغرې نه یم، البته مونږ ورسره خپله فیصله کړې ده، زمونږ زمیندارو ته اوبه خلاصې دي. زرتاجه: خانجي دا خو ټولې شریکې اوبه دي چې تاسو ورسره خپله فیصله صرف کوله، نو ټوله فیصله به مو سره کړې وه که نه؟ اوس زمونږ زمیندار څوک یې او چېرته لاړ شي؟ همایون خان: چې ته یې نو بل چېرته لاړ شي، بل چاته د فریادو کولو څه ضرورت دی؟ د دې خبرې نه پس همایون خان ټلیفون بند کړي او هغې سره بله خبره ونه کړي. زرتاج د دې نه وروسته بیا اکبر خان ته ټلیفون کوي، خو د هغه رویه د همایون خان د رویې نه هم زیاته سخته وي. هغه ورپسې زیاته کړه چې مشر خان سره نکاح وکړه چې د هغه میراث خوره شي. د هغه دغه خبره په زرتاج ډېره بده ولګېده، خو هغه له یې هېڅ جواب ورنه کړ، په چپه خوله یې ټلیفون بند کړ. چې د دواړو نه مایوسه شوه، نو د شاکر خان کمرې ته ورغله او د هغه تصویر ته ودرېده او په ډکو سترګو یې ورته وویل: خانجي ستا مرګ صرف ستا مرګ نه و، بلکې د مشر خان د ټولې کورنۍ مرګ و، تباهي او رسوایي هم وه. ستا د تلو سره هر څه لاړل او هېڅ پاتې نه شو، خو خانجي زه ستاسو د کورنۍ بېعزتي نوره نه شم برداشت کولی. زرتاج د شاکر خان تصویر ته وایي: انشاءالله زه خپل کوشش کوم چې څه هم کولی شم ستاسو د کورنۍ دپاره، سر هم قربانوم. د هغه د تصویر نه را دې خوا شي، خپله لوپټه د سره نه تاو کړي، بنګړي وباسي، وغورځوي، مټې ونغاړي او بډې ووهي، کلاشنکوف را واخلي، د شاکر خان ټوپک او کمربند غاړې ته اچوي او د کمرې نه وځي. په تلو تلو کې زرتاج زیتون ته وایي: زیتونه د خان بابا خیال ساته. او هغه د خپلو خپو نه کیړی یو خوا ته لړه کوي او ډېر په تیزو سره د کور نه وځي، او په داسې حالاتو کې حجرې ته ورشي چې د زمیندارو پې د زرتاج نه بلکې د زرتاجي ګمان راشي، او ټولو ته په اوچت اواز وایي: مشرانو ما ته ډېر زیات افسوس دی چې مشر خان تاسو له نشي راوتی، ځکه چې هغه ناجوړه دی، او زاید خان چې دی نو په کلي کې نشته، خو تاسو دا مه ګڼئ چې د هغه کور روان شو، د هغه نه غرې سوړ شو. په دغه سړی ایره کې لا داسې بصرې شته دی چې هغه د اغیار په کور اور لګولی شي. ما خپل شلنګېدلې بنګړي د خپلو لاسو نه وغورځور او ټوپک مې په دې غرض راواغسته چې تاسو ته معلومه شي چې تاسو یوازې نه یې، بلکې د مشر خان د کور خدمتګار تاسو سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ ولاړه ده. تاسو ټول خپلو پټو ته لاړ شئ، خپل ورخونه او بندونه خلاص کړئ، او زه ورځمه چې ستاسو په وله باندې اوبه راواړوم. هغوی سره بله خبره ونه کړي، کلاشنکوف چې دی نو په هوا کې اوچت کړي او د نیر طرف ته روانه شي. زمیندارو چې هغه پتلو ولیده نو ټول په هغې پسې روان شو. چې نیر ته ورسېدله نو هغه کلاشنکوف په لاس ودرېد او یو څو زمیندارو نیر ته ورټوپ کړ، د نیر خوله یې بنده کړه او ټولې اوبه یې په خپله وله راواړولې. استم خان چې خبر شو نو هغه ورپسې سره د زامنو راغی او د راتلو سره یې په هغوی هوایي ډزې وکړې. هغوی ټولو زمیندارو ته ووی: تاسو ټول خپلو پټو ته لاړ شئ، زه د دوی جواب کولی شم، کوم جواب. او واقع هم دغسې شو، ټول خپلو پټو ته لاړل او په ګڼو خلکو کې هغه او د مشر خان ډریور ولاړ پاتې شو. په تلو کې د مشر خان د استم خان او د هغه زامنو په هغوی یو پاړ وچلوه، خو چې د هغوی د طرفه څه جوابي کاروایي ونه شوه نو د هغوی حوصله نوره هم زیاته شوه
او په هغه طرف ور روان شو چرته چې د ولي خوله ده چې هلته ورسېده نو هلته د هغه یو زوی بډې ووهي چې نیر ته ورکوز شي او بل زوی یې کلاشنکوف اوچت که هوایي فایرنګ یې وکړه او دا کم زوی چې بډې والې وې چې خپل طرف ته اوبه ورواړئ د هغه ډزې لا روانې وې چې زرتاج د هغه کلاشنکوف په نښه کړه او د لومبي پایر سره ټوپک د هغه په لاس کې ولګېدو دانه وانه شو د هغه د لاس نه ښکته پرېوته استم خان چې ډز په شا ته وکتله نو ډز ته یې ځان ته جوړوه چې هغه باندې هم ډز شو ډز بالکل د هغه په خپو کې وشو او هغه چې دنه د ډز ته ځان جوړ نه کړی شو د په شا شو دواړه طرفین مورچه شو یو بل سره د ډزو سلسله شروع شوه د ماسخوتن تیاره پورې ډزې کېدې خو د مړ ژوندي څه پته پکې ونه لګېده د استم خان د طرفه ډزې بند شوې خو د زرتاج د ډلې له خوا نه هغسې یو ډز کېده کله چې د هغوی په دې خبره یقین پوخ شو چې د استم خان او د هغه زامن لاړله نو زرتاج کمال یعنی د مشر خان ډریور ته ووی داسې معلومیږي چې د هغوی تښتېدلي دي کمال زرتاج ته وویل راپاسه چې مونږ هم ځو زرتاج کمال ته وویل کماله زه نشم پاسېدی او نه تلی شم ځکه چې زه زخمي یم زه لګېدلی یم کمال په یاره په کوم ځای لګېدلی زرتاجه زه په ړومبنو ډزو کې په خپل لګېدلی یم او داسې معلومیږي چې خپه مې بالکل ماته ده کمال د هغې د سر نه د پټکیلو په ټس پړي زر زر د هغې ماته خپه پې تړي او بیا هغې ته وایي زرتاجې که ته بد نه ګڼې نو ماته په شا شه چې تا کور ته ورسوم نو بیا به ګورو زرتاجه نه کماله کور ته نه ما د کور ته د وړو په ځای هسپتال ته ورسوه زر ورشه ګاډی راوله او ها پتلو تلو کې زما ټوپک هم د ځان سره یوسه کور ته زه شا به ورشاله وخت مه ضایع کوه هغه هم دغسې وکړي د استم خان د زوی مات کلاشنکوف له هغسې پروت وي هغه د زرتاج نه هم کلاشنکوف واغسته او د هغه مات ټوپک یې هم د ځان سره اوچت کړ او ډېر په تیزۍ سره روان شو چې حجرې ته ورسېده نو هلته د حجرې ګیټ سره ډېر خلک ولاړو د حجرې ګیټ سره چې دی نو کم خلک ولاړو د ډاکټر لایبې ګاډي هم د ګیټ سره ولاړو خو سم ډېر خلک وو لایبه او مهوش هم د ګاډي سره ولاړو د هغه په ورتلو سره خلکو د هغه نه د زرتاج په حواله تپوسونه وکړه هغه ورته وویل هغه لګېدلې ده هلته پرته ده ډاکټر لایبې چې د هغه دا خبره واورېده نو کمال ته یې وویل ته خپله وسله زر سنباله که ورځله چې هغه هسپتال ته ورسوو هغه هم هغسې وکړه چې خپله وسله یې سنباله کړه او راغی هغې سره په ګاډي کې کېناسته او زرتاج ورته وویل که تاسو چېرته په تاڼه کې رپورټ درج کول غواړئ نو بیا به هغه سرکاري هسپتال ته وړل غواړي او که نه که رپورټ نه درج کوي نو بیا به زه خپل هسپتال ته یوسم کمال میډم مونږ اف آی آر کول نه غواړو دواړه طرفین ډزې شوي دي که د هغوی د طرف نه څه مرګ جوبله شوي وي هغوی طرف ته نو هغوی به هم ارومرو په مونږ دعوه کوي نو بیا به مونږ د زرتاج علاج ته جوړ نه شو ښه به دا وي چې پرایویټ هسپتال ته یوسو چې اډو چاته یې پته ونه لګي په دغه خبرو کې هغوی هلته ورسېدله هلته د رسېدو سره هغوی ګاډي ودروه ډاکټر لایبې ګاډي ودروه دواړه د ګاډي نه کوشو هغوی د ګاډي کړکۍ کوزه کړه کمال ته یې وویل ورشه روچته یې کړه ګاډي ته راویړه هم هغه شان یې وکړه هغه ورغې هغې روچته کړه هغې سره یې په مخکې سیټ کې په ګاډي کې کېنوله ډاکټر لایبې ورته بیا وویل زه ته خپلې حجرې ته لاړ شه د خپلې کور او د خپلې حجرې حفاظت کوه او زه پوه شه او د دې علاج پوه شه زه دا رسوم زه به تا سره په رابطه کې یم د دې د حاله به دې خبره ومه د دې نه پس هغې ګاډي له خپه ورکړه او په یو شخ د هغه ځای نه ووتل د کمال یاره پزیا وه په دغه ډزو کې د استم خان یو زوی لګېدلی و او لاس ترې نالوتي و خو د هغوی دعوه نه په زرتاج شوې وه نه په کمال شوې وه او نه د مشر خان په نوکرانو یا په یو زمیندار شوې وه بلکې د اکبر خان په دوو زامنو په یاسر او په قیصر شوې وه او دا معلومات د مشر خان سړو ته هغه وخت وشو چې پولیس د هغوی په وخت شپه په شپه چاپې ووهلې او دواړه یې تاڼې ته بوتلله زرتاج چې هسپتال ته بوتله شوه نو پوري ته ورچېدنه د هغې د خپې اپریشن شروع کړی شو شپه په شپه د هغې د خپې اډوکې واقع چې مات شوي وو د ډېر محنت نه پس د راډونو
د لګولو سره د هغې د خپې اډوکې پیون شو او پلستر یې ورته هم واچو. دې نه پسې زرتاج چې دنه یوې خاص کمرې ته منتقل کړ او د هغې ستنې او ډریپونه شروع شو. زرتاج 2 ورځې او 2 شپې په هسپتال کې وه. ډاکټر لایبې هغې له دومره عزت ورکړ چې هغه او مهوش دواړو د هغې سره 2 شپې په هسپتال کې د هغې په کمره کې وي. په هیڅ حال یې هغه یوازې نه پرېښوده. په 3مه شپه یې هغه د ځان سره کور ته بوتله او ماسخوتن یې د هغې سره خبرې وشوې. ماسخوتن یې هغې سره خبره وکړله چې یاره په یاسر او په کیسر باندې چې دونه دعوې شوي دي او هغوی دواړه د تاڼې نه جیل ته لیږلي شوي دي او د هغوی په انکشاف هغه مطمئنه شوه او یو لویه سایه واغسته. قدرمنو بالکل د ناول سلسله چې دی نو دغه روانه ده او د ناول چې دی نو دا مونږه دا برخه په دې ځای باندې ختمه کړه. بیا چې مونږه انشاءالله د ناول برخه کله شریکو هم د دې ځای نه په بل پروګرام کې به د دې ځای نه زه تاسو سره د ناول نوې برخه شریکوم او باور لرم تاسو به راسره دا برخه اورېدلې وي او تاسو به ما سره چې دنو د ناول چې کومه برخه واورېده په دې حواله باندې که تاسو موږ سره د ټلیفون په لیکه بیا څه خبرې کول غواړئ زه به ستاسو ټلیفون کار اخلم نو هم تاسو کولی شئ او که څه پوښتنه پکې تاسو کول غواړئ په کوم ځای کې تاسو نه یې پوه شوي هغه پوښتنه هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره د بالکل ما تاسو ته ویلې وه بیا هم یادوم 52 54 143 او 091 دغه زموږ د پیښور سیمه ییز کوډ دی. نو زه ټلیفون طرف ته ځم اولنې ملګري ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحت بھائی. فرحت د سفید څنګه او مې پی یو لنډه خبره په دې کیسه مانو کوم د کیسه چې موږ دې معنا صحیح ده دا د چې بس څنګه چې دې کیسه کې ښکاره خبره ده چې په ژوند کې لکه ښکاره بیان شوي چې په ژوند کې انسان لکه د یو نعمت حاصلولو لپاره په پیسه لګولو باندې سسته نه کوي که هغه اولاد وي او که اولاد نه علاوه وي لکه مطلب دا که انسان باندې یو لاعلاجه مرض راشي بیماري راشي نو د هغې دفع کولو لپاره انسان په پیسه لګولو باندې خرڅ کولو باندې سسته نه کوي. زه بله لنډه خبره به انشاءالله بیا وکړو. زه صحیح ده ټیک ده وخت کم دي که نه وخت مهرباني کور دې ودان دغه زموږ سره فرحت ور سره هغوی خپله خبره وکړه مننه ورته ویم مختصر نن خو دې اکثر ډېره خبره اوږدی خو نن یې خپله خبره مختصر وکړه او دا احساس ورته و چې بل ملګري له ټیم ورکوي رښتیا چې بل ملګري له ټیم ورکوي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څوک خبره کوي جی؟ شاهد علي شاهد صاحب زاهد خبرې کوي ورمړ بالانه. زاهد د چرته نه وروره؟ ورمړ بالانه. ورمړ بالانه زاهد وروره په پروګرام کې په خیر علي ویم درته. ټولې مو په خیر علي تاسو تم الله خیر علي ټولې مو کوم. الله دې خوشاله کړه د ناول برخه دې را سره واورېده. بالکل د وخت نواله تر اخره پورې 15 ناول مې باورېدو. صحیح د سواد متاثرینو کې په دغه دوران کې زما سکول کلاس 4 یم کنه خجی خ نو په دغه دوران کې په دې متاثرینو کې یو 2 زنانه تر سرتور د راوتی یو زما سکول ته راغلي او مونږ پناه ورکړو کنه او په دغه کې ډېر داسې واقعیت راغلي او پښتنو خپل ډېر قرباني پاغه کې ښکارا کړی وي خلکو ول چې دنو خپل جامع ولا خلکو خپل لوپټې خپل پړونی خپل صادرونه ولا خلکو ور کړیو خپل کمرې ورته خالی کړی وي خلکو په ناوی ګوتې راوتی او چې خاوني شي چې یو پکې و د بل مرګري سره راوتی او دلته چې پناه خستی و او چې کله جنگ جګړه ختم شو زما تربور ور سره لاړو او هغه ور سره چې کم دی ورونو سره ملاو شو هغه نه بعد ور سره نکاح کړي دت نه بعد کنه دغه د دنر زولا مون شو بیا هغه چې عمل کړو هغه زما تربور کنه نو دا غي په افسوس چې تا ته دا ناول پیشکین قسم په خدای چې پاغه دغه مونږ تاغه ریادي شو هغه دغه باندې جرار چې تو ګوره دومره سختي دی تیر کړی و ټیک خبره ده بالکل ځان می شریکولو یاداش مشوره د سره ځان شریکو مخکې مم کړه کال ولن نه ډیر مننه الله دې خوشاله کړه قدرمن شي مهرباني دغه زموږ سره زاهد د ورور پالانه خپل ډیره خبره شریک کړه بل ملګری ګورم 52 143 السلام علیکم
السلام علیکم جی تاسو چې نمبر ملاو شي خبره کوي دا خو خبره نه ده چې نمبر ملاو شي السلام علیکم وعلیکم السلام دا دې ریډیو نه بل غره دی خوا کېږي شاید صاحب ستړی مشي مننه الله دې خوشاله کړي ریډیو نه به دې خوا کېږي لګ جامداد بادشاہ خبرې کوم شي بالا جی جانداد بچا په پروګرام کې په خیر الله خیر دی شکر الحمدلله ته خی ډېر مزیدار او ډېر خسته پیلاړي او زه دونکو ته دا سوال کوم چې مختصر خبره کوي الله دې ما بدرنګ او خوشاله اوسه بس په ټکی ټکی پوښو په لسم کستم وریدو او یوم رانه نه خاطر ان شاء الله که خیری ښه ټیک ته مننه الله دې خوشاله الله دې ما بدرنګ او خیری خوشاله مهرباني کور دې ودان قدرمنو بالکل جانداد بچا هغوی هم خپل نظر شریک کوم سره د ناول په حواله بل ملګری ګورم دا وخت داسې د تاسو وخت نو په دې کې ډېر خبرې نه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي بارام زرګر خبرې کوم د ټل نه بارام زرګر د ټل نه په پروګرام کې په خیر علي درته وایم خدای دې مرشه شهید علي څنګه چل خیرت شکر الحمدلله بارام زرګر صاحب تاسو پروګرام وورید زموږ سره پروګرام می واوریدل څنګه زموږ د ناول برخه مو خوښیږي ډیر مخوخیږي بس نن یو ملګری و عبد الخالق نامای و جی جی تر ترا دکان ترا وڅنن به کال کوي او بس کال می توګه زری می ولګو دغه سره واده می پر کړه ډیر خوشاله شوم بالکل عبد الخالق ته حکمت شاه افریدی ته سلامونه کوم بس دغه زری می ولګو والی څنګه سره می واده کړی و ډیر مننه بارام درګر صاحب الله خوشاله کړه قدرمن شه مننه مهرباني قدرمن بالکل دغه موږ شاعران ملګری دي د وخت د کمی احساس ورته کیږي خپل شعر نو یا زریو لګي بیا ورته مننه مې بل ملګری ګورم 52 السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه دې خیر دی الحمدلله څوک خبر کوي جی رحیم خبرې کوم د بهغلام څوک رحیم خبرې کوم د بهغلام رحیم وروره په پروګرام کې په خیر علي وایم الله بدناور هم د کووري د هو ډېر مازه او کله هو خجی نو د ګوزات پړمبي دل دی وری الله واسو کې لګوره د پوجي ډېر مازه او کله هو سبا صحیح مزه خو هغه خلکو واغست چې د سر نه واغست هغه په کې د مختلفو دا زاور مو هو بازار د ګیس مو د جمعیت نه راغله صحیح ټیک ده مننه خوشاله شي خبره کین او بالکل ویل شي بس تاسو ټول د زما ټیک سلام دی او ډیره مزه کې تاسو د خبرې یاست مننه الله دې خوشاله کړي ډیره مننه مهرباني بل ملګری ګورم 52 حاجی 09 52 السلام علیکم حاجی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي خیر دی الحمدلله بالکل څوک خبرې کوي جی یونس ته جمرود نه یونس د جمرود کې د کوم ځای نه جمرود کې جمنا صحیح په خیر علي ما پروګرام خو ډېر خپل روان یار یو لاسمه برخه نه بس ما شروع کړی او ما سره خجی ټیک د بل بر سره بیا د سر نه وره ان شاء الله د دې سم 2-3 کیسونه پاتې دي بل ناول بر سره بیا د سر نه وره ان شاء الله صحیح ده مهرباني قدرمنو بالکل همدغه د ټلیفون سلسله د ملګری را روان دي بل ملګری السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی اجي څوک خبرې کوي شاهد جناکوان څوک شاهد د چرته نه شاهد د جناکوټ نه په پروګرام کې په خیر علي زما په خیال چې تا سره مخکې خبرې شوي یو خو دا چل کړی چې زمانه د نوم پټ کړی دي نو بس په دې خو به د سره ان شاء الله چې بیا د پروګرام نه پس خبرې کوم خو بهر حال پروګرام دې را سره وریده خجی خجی جی صحیح ده هر سړی دلته په خپل ټیم راځي او په خپل دلته هر یو ملګری خپل ټیم دی خپل وخت او راځي چې د چا کم ټیم دی هغه ټیم لا راځي خروله ډیره مننه مهرباني خوشاله شي خجی 091 52 143
دغه زموږ د ټلیفون شمیره ده. زه کوشش کوم یو ملګری نیم ځان سره اخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي؟ اعزاز خبرې کوم جی ډسټرکټ ملکان توتکان. د ډسټرکټ ملکان توتکان نه خبرې کوي. توتکان کې زموږ غږ صحیح دی؟ او یې بالکل کلیر دی. ښه جی. نو څه به راسره شریکوي؟ پروګرام دې اورېد راسره؟ پروګرام خو مې لږ ټایم وشو چې رنګین کو. ټیک ده. ریډیو. صحیح. نو تاسو څه شریکوي؟ بالکل ستاسو خبر اورو نمبر دې ملاو شوی دی. څه ویل غواړي د پروګرام په ویل غواړي؟ څه شعر دې ویل غواړي؟ څه ویل غواړي؟ بالکل ووایه. تاسو پروګرام ډېر زیات مزیدار دی، ډېر خوند کوي. ښه جي ټیک ده. او مخکې تاسو 2 غنټې پروګرام کولو کنه؟ او بس دا په کله 2 غنټې او کله 2 غنټې هغه ما اورېدل ولې ټیم کې اورېدل وکنه بس په جو پوری. ټیک ده ان شاء الله. بیا به ان شاء الله دا ټیم ته بزو یو وخت ان شاء الله. موږ وایو هغه ټیم ته راشي وخت شان چې ډېر مزه وکړي ان شاء الله. زوبخه تاسو دغه غوښتنې به پوره کوو ان شاء الله. لږ انتظار وکړئ، لږ وخت را سره داسې وره د ټیم کې بیا بزو ان شاء الله. هغه ټیم ته بزو ان شاء الله. صحیح دی. ډېره مننه. مهرباني. قدرمنو بالکل ستاسو مینا، ستاسو راتګ او ستاسو غوښتنې دغه په سر سترګو کوشش وکړو چې څه پوره کولی شو هغه به پوره کوو. السلام علیکم. موسس کسٹمر. خدای پاک تاسو مونږ ته خپل د ټلیفون د کمپیوټر خدراته مونږ وکنه په خپل را سره خبرې وکړو. مسلمان تاسو مونږ سره راشي او بیا چې دنه هول ته لاړ شي او مونږ ته کمپیوټر وګوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي؟ احمد خبرې کوم چې د کوهاټ روډ نه. شیخ صاحب تاسو ډېر په منډه شوي یئ. احمد وروره بس په منډه دا یو چې مونږ وایو چې د ډېرو ملګرو سره خبرې وکړو که نه وخت ډېر کم وي او مونږ وایو چې د کومو ملګرو ګیله پاتې نه شي. زموږ خو دا وي چې شیخ صاحب سره ډېر خبرې وکړو هفته پس راځي. او ټیک خبره ده. بالکل ستا چې څه ویل غواړې بالکل ووایه راته ستا خبرې اورم. قدردان چې الله دې عزتمند که بس وخت ډېر نازک دی بس ناول واورو او د خوږ هېواد نه به ښه مزې والو نو بقایا به صرف حاضرین در سره لګولی جي. ډېره مننه ستاسو دغه حاضري بالکل په سر سترګو او دغه مینې دا ستاسو دغه مینه مې تر دې دی پورې تر تاسو پورې راولي. الله دې ډېر سندر کړي، الله دې ډېر عزتمند کړي. مننه. خوشحاله شي مهرباني قدرمن شي. یو ملګری ګورم اخیرا بل د دې نه پس به بیا زه اجازه اخلم. 52 143 باندې موږ سره څوک ملګری دي د سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه؟ شکر الحمدلله. جی تاسو خبرې کوي؟ تاسو څنګه یې؟ یو انعام خبرې کوم باندې نه څنګه خې جوړې؟ انعام وروره په خیرالي به مدرته بالکل خیمه ماشاءالله خو خره وانده ومره د خپل هغه باندې ډېر خوانه کو. خجی صحیح. د مو یو درخواست ته جی وایا. یو خدای کریم مو دا خلک پکې مراولې ریډو خو مله هغه کو. یره دا سکار دی کنه چې ریډیو د هر ادارې خپل پالیسي وي د کریم ولا موږ پیسې لو کنه دین موږ د کریم برمی ته خاص راضي بالکل ګوره شاعران هم تاسو ته راضي پاته به پروګرامونو کې دا باسین څه پروګرام ورغه هغه کې خملګری شاعران هغه کې راضي کنه. خدای شکر دی دا په دې پروګرام کې تاسو ته ناول راضي نه خیر دی راضي به کله د انسانانو مجبورې می کنه دا کریم بریم چې ته یاد نه دا د دین ریډیو ولا ټیک ټاک پیسې دي دې کریمونه مراولې دا په لغه پکې تاسو ته مړ سر. صحیح ده. ټیک ته دې خبرې ریډیو سو غوریم نه بیا. ټیک ته مننه مهرباني. خوشاله شي مهرباني مننه. کور دی ودان پتن لګي کوم کریم والا بس نقصان ور کړی دی خو زه بهر حال ستا خپل आवाज او سب ورته وایو. قدرمنو بالکل دغه زمونږ د پروګرام لمحې وي تاسو سره تیرې شوي څنګه تیرې شوي ښې تیرې شوي او باور لرم چې ښې به تیرې شوي تاسو به مطمئن یې خوشحاله به یې مونږ هم مطمئن یو چې تاسو د ناول کومه برخه راوړې وه هغه مو تر تاسو پورې در ورسوله انشاءالله. تاسو را سره واورېده او نور وخت بالکل اجازت مونږ له نه راکوي زمانه پس به بیا دلته بل څوک راځي پروګرام دپاره چې خپل پرمیټ کې کوم پروګرام کېږي دا هغه پروګرام به زمانه پس وي. زه به ستاسو نه اجازت غواړم تر بل پروګرامه پورې هر چېرته چې بالکل مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو زمونږ په دعاګانو کې هم یې د خپل ځان خیال ډېر ساتئ ځکه چې د ګرمۍ موسم دی او د ټول ارس نه زیات قیمت د انسان خپل ځان دی. بیا د خپل ځان نم زیات د هغه خلکو خیال وساتئ څوک چې خپل خیال په خپله نشي ساتلی ستاسو انتظار کوي.
مال اجازت راکې هر چېرته چې شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مو روښانه ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان